که په یو کور کې درې یا څلور وروڼه او پلار یو ځای اوسېږي، ټول کاروبار کوي، زامن د کور د خرچې دپاره پلار ته روپۍ ورکوي او پلار هم کاروبار کوي، نو د دوی دپاره د قربانۍ مسله دا ده چې که په دوی کې څوک هم صاحب نصاب وي، که هغه پلار وي یا زامن، نو په هغه باندې مستقله قرباني واجب ده. د پلار په قربانۍ سره د نورو غاړه نه خلاصېږي. اوس که ټول ځان له ګډ یا چیلۍ نشي اخیستی، نو په غټ څاروي کې دي ځان له حصې ونیسي. همدارنګې که پلار وفات شي، زامن یې ټول په شریکه په کور کې اوسېږي او خپل کاروبار کوي، نو په دې کې چې څوک هم صاحب د نصاب وي، په هغه باندې قرباني واجب ده. د یو په قربانۍ کولو سره د بل غاړه نه خلاصېږي. خو که په یو کور کې څو وروڼه یو ځای اوسېږي، خوراک څښاک او کاروبار ټول شریک وي، د دوی ټوله مجموعه سرمایه نصاب ته رسېدله، لیکن ځان له یو کس هم د نصاب مالک نه و، نو په دوی کې په هیڅ چا باندې قرباني واجب نه ده، ځکه د قربانۍ د وجوب دپاره صاحب نصاب مالدار کېدل ضروري دي او دې کې هر کس ځان له صاحب نصاب نه دی. که په یو کاروبار کې 4 یا 5 کسان شریک وي او هر کس صاحب د نصاب مالدار وي، نو په دې کې په هر کس باندې مستقله قرباني واجب ده. د یو په قربانۍ سره د نورو ذمه نه فارغېږي. که د چا اولاد او بیبي صاحب نصاب یعنی مالدار وي، نو د دې قرباني په خپله په دې واجب ده، او که دې غریبانان وي، نو بیا د غریب اولاد قرباني په پلار واجبه نه ده، او د غریبي بیبي د کور والا قرباني هم په خاوند واجبه نه ده.